الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الفاتحة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهائهما وابن المبارك والشافعي وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائها ومالك والأوزاعي إلى آخره. مولانا سورۃ فاتحہ کے شروع کی ددے پا آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے ددی سے حل ددین وڑان دی تقریر کول غواړم او دا هغه تقریر نرسو به انشاءاللہ العزیز بیا دا زی حل شي. دا کوم بسم الله الرحمن الرحیم چې اول کې لیکل کېږي دي کې اختلاف تو فقها او د محدثینو دی. د امام مالک رحمه الله پنیز د امام مالک رحمه الله پنیز او د امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز چې قول قدیم یو بسم الله نه جز د فاتحه نه ده او نه ده بسم الله جز د قران نه ده، نه د قران نه ده د فاتحه نه. ومنها هنا ترى عند مالک رحمه الله د امام مالک رحمه الله پنیز بسم الله نه سرن ویل پکار دی او نه جهرن ویل پکار دی په مانځه کې. د متأخرین احناف او د شوافع پنیز او په قول ثانی د امام ابو حنیفه کې یعنی احناف او شوافع هغه وی چې تسمیه جز دا. اوس منس کے فرق دارے چه متاخرین احناف کوئی جز دا قرآن نہ دا. آیا متاخرین سوائے بس لنڈا خبر ہوا آیا احناف کوئی چه دا چا نہ دا دا قرآن نہ دا او شوافع و جز دا قرآن نہ دا او د سورۃ فاتحین هم ده، یعنی د کوم سورۃ په آغاز کې چې تسمیه واقع شي دا غینه جز ده، نو دا غینه هم ده قرآن نه ځکه دا غینه جز شو. فاتحه د قرآن نه جز ده و جزء الجزء جزء جز د جز سی جز د قرآن نه. فرق دا ده چې زمن په نسبانی دا بسم الله چې کوم سورو کې دا سو سورتونو کې دا 113 کې دا کنه یو کې نشته کنه ټول 114 سورته دي. نو د شوافع په نس په قران کې 113 آیاتونه دي. ا زمن په نسبانی په یو ځای کې دا نو سوره براءت توبه کې نشته ا په یو ځای کې منګم منو. نو دا غي پنځ د قران د بسم الله نه علاوه تقریبا 112 زیات شو انده. سو زیات شو 112 یو ځکه همنګم منو اپ یو ځکه نشته نو 112 آیات اغي داسې مستقل آیات بولی لکه څنګه چې فبأي آلاء ربكما تكذبان، لکه څنګه چې فبأي آلاء ربكما تكذبان چې څنګه مستقل ځینو کې مستقل سی شری آیاتونه مستقل زینو کې مستقل سی شری آیاتونه لکه څنګه چې فبأي آلاء ربكما تكذبان دنو داسي. بسم الله. بهرحال دو کسان شو بس وای احناف وای چې جز د قران نه در صورت نه نه ده او شافعی رحمه الله فرمای شوافع فرمای چې جز د صورت نه ده بس د قران نه په طریقه اولاد سره شو. خدا خبره د ذهن کې یاد ساتئ
چې کوم په سورہ نمل کې نو من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ذکر ده، هغه بسم الله بل اتفاق دغه سورۃ هم جز ده، د قران هم جز ده. هغه تسمیه چې په اوایلو د سورو کې راغلي دی کې د اختلاف. ٹھیک شو جی. قاضی بیزاوی دا خبره کړل چې قرآن د مکی او د کوفی او د هغې فقها ابن مبارک او شافعي هغې وایي چې دا آیات د فاتحې نه دی، خو دې کې دې ته لږه غلطي شعره. قرآن د مکی کله د کوفی کله دا خبره کړل، د کوفی والا دا خبره نه ده کړې. خو بهرحال د دې قول دا دی. او احناف دا خبره کوي قرآن د مدینی او د بصری او د شام او فقها امام مالک او اوزاعی دی داسې ذکر کړی دی. مالک او اوزاعی دای دا فکر دی چې دا د فاتحی جزء نه. امام ابو حنیفه رحمه الله وی څه خبره ذکر کړي نه ده، خدا خبره په کوفه کې په ډیر شور زور سره چلیدله چې فاتح تسمیه جز د فاتحه نه ده، او امام ابو حنیفه خاموش او دا سکوت ته امام ابو حنیفه په دې خبره دلالت کوي، سکوت ته امام ابو حنیفه په دې خبره دلالت کوي چې د د په نسبانه بسم الله جز بویره چانه د بویلې و هغه ټیم کې چیر دا جز د قران نه نوم نه ده، دا سیدیو نه وي دا غینه سنستر نه غي نو پته ولګیدله چې د په نسبانه د صورت جز نه ده. ورته خاموش شو، نو دا خاموشی د په دې خبره دلالت کوي چې د په نسبانه د صورت جز نه ده. د چا جز نه ده؟ او د قران جز ده. ځکه امام محمد هغه وی ما بین الدفتین کلام الله، ما بین الدفتین او داسې قسم نو ما بین الدفتین خصوصین دی کنه، بسم الله هم ده کنه، نو دام کلام الله شو. کته وای دا خو امام محمد دا خبره وکړه کنه، نو جواب دار چې داسې مطلقاً خبره چې امام محمدو کی نو داغه قول دا ابو حنیفه رحمه الله هم وی. نو بهرحال ثابت شو دا خبره وړاندې نه خو ما عرض کړه، خو په طریقې د شارح مې بیا عرض کړه چې د شافعي په نس وغیره جز د فاتحه او د قران نه، زمون په نس جز د فاتحه نه نه ده. پاتې شو مسله د ادله. وسه ادله اغي وې د ځان د پاره، یو سلور ادله وې اغي د ځان د پاره، او موږ د ځان د پاره موږ به دغه جوابونه وکړو او بیا به من بم سلور ادله و من بم د ځان د پاره ادله وایو او داغه د ادلهونه وسشه وکړو جوابونه، داغه د ادلهونه وسشه وکړو جوابونه. من به د ځان د پاره سو وایو ادله وایو او داغه د ادلهونه وسوکو جوابونه به داغه د ادلهونه وکړو. داغی اول دلیل دار حضرت ابو هریره وی چې فاتحه الكتاب 7 آیات، سو آیاتونه دي او اولهن بسم الله الرحمن الرحیم. اول د دې څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو اول بسم الله الرحمن الرحیم، اول څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا مسله ختمه شو. نګوره بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیات ته جز د فاتحه نشو. دویم دلیل قول د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ده چې قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فاتحه ولستلا او وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیه او شمارک بسم الله الرحمن الرحیم آیه ثانیه آیه وعد شمارک څه شمارک دا غلط ده. قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه شمار کړه وعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آیه. اصل کې دا سره تاسو نو څو کېشته الحمد لله رب العالمین ورسره نشته،
اصل کې دا نو د اول دلیل نه دا معلومه شوه چې فاتحه الكتاب و آیات لري اول بسم الله را بسم الله مکمل آیات دي درې دویم نه دا معلومه شو چې دا بسم الله جزء من الآیات دي دا بسم الله څه شی دی دا جزء من الآیات ومنها اجلها او د دې وجنه چې دا پورا آیات ته ها نو پدې اختلاف شوه چې مستقل آیات ته تسمیه او قدم آباد سره چې آیات نو سو دلیل وي دریم دلیل اجماع پدې مناقضه را چې مابین الدفتین بسی کلام الله او دا بسم الله په مابین د چا کې را سلورم دلیل دا نه چې وفاق د دې په اثبات یعنی اتفاق د امت ته اتفاق د چاره امت ته چې دا تسمیه په مصاحف کې لیکل کیږي او حالان کې غیر القرآن په قرآن کې نه لیکل کیږي نو څو دلیل شو سره اول دلیل ابو هريره دویم دلیل قوم دریم دلیل اجماع سلورم اتفاق چې په قرآن کې بغیر قرآن نه لیکل کیږي حتی امینم نه لیکل کیږي په قرآن کې د کوم شوبه نو څو دلایل شو سره زمن د پارم ډیر دلایل یو دلیل زمن د پارا دار چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم وخلف ابي بکر وخلف عمر فلم يجهر احد منهم يوكس بسم الله الرحمن الرحيم رواه البخاری و مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی ما در رسول اللہ دا ابی بکر دا عمر شاہ موضوع کا او اگی جہر پچا بانے انہا کپا بسم اللہ دعائم دلیلہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عبداللہ ابن مغفل چې ما د پلار مخکې مې مسکاو او جهر په تسمیه مې وکړو دی پلار مې حضرت مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راتوی ایاک و محدثات الامور ځان بچ کا ګوره د محدثات الامور نه ځان بچ کا د محدثات السشنا فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياك محدثات الأمور ځان بچ کر محدثات الأمور دین کې نوي کارونه مو پیدا کوا ځکه ما عرضو کې چې محدثات خو بدعات او بدعات ضلالت او بیا فرمایل چې صلیت خلف ابي بکر و عمر و عثمان ما د ابو بکر او عمر او د عثمان شاته شیشه کړو مزمه کړو او هغه خو جهر نه کړي په تسمیه فلم يجهروا بالتسمیه هكذا دریم روایت ته حضرت ابي هريره قال الله قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ما تقسیم کړي د صلات په مابین خپل او د عبد کې نصفین کله چې عبد الحمدلله رب العالمین كلا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الرب حمدني عبدي او كلا چوي الرحمن الرحيم ليقولوا جسنا علي عبدي اغزما سنا صفت ذکر او جمالك يوم الدين ومجدني عبدي او كلا چوي اياك نعبد واياك نستعين تعالی عبادت کو ستانه مدد غواړو نو نصف زما او نصف زما د عبد او لعبدي ما سأل نصف لی نصف زما د عبد او لعبدی ما سأل زما د عبد پاره به هغه چې هغه زمانه څه کوي نصف زما د عبد زما د عبد پاره او لعبدی ما سأل زما د عبد پاره به هغه چې هغه زمانه څه مختلف نو الته کې وې سوره فاتحه او دا سوره فاتحه ما تقسیم کړي دا خپل ما بین او د عبد کی آلتا کی
بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع د شعر کوم نه شروع شوی او په حدیث کې چې یو سورت په هغه چې څوک وي شفاعت په کې قیامت پر ورځ 10 آیات هغه تبارک الذی نګور هغه بسم الله نه بغیر ویلې شي نو معلومه شو دا خبره چې تسمیه سند ده هغه دا یو دلیل فکر کې مې راځي کدا بسم الله د فاتحه جز بنو الحمدلله کې د بیا خلق ویلې چې دا وځه د مظهر د موضع المضمر ځکه مخکې یو شی اسمه سری سره ذکر شي دا ارجاء د ضمیر کیږي نو بسم الله کې الله شته آی کې الله دې الحمدلله کې بیا الحمدلله پکارو او دا لله نو پکار کته وای دا وضع د مظهر د موضع السم مضمر نو دا چا ویل چې دا وضع د مظهر د کوم مفسر ویل نو پته ولګیدل چې بسم الله سند ده خدای دې لیکنه نو دې دا خبره معلومه شو نو ما یو حدیث حضرت انس وې دمن عبد الله بن مغفل وې عبد الله ابن مغفل او دریم دلیل دریم ابو هريره وې او سلورم میں تبارک الذی والوی پنځم میں دا عقلی وې پاتشوا دا مخ کې چې کوم روایتونه اول د ابو هريره دا روایت دا خود ابو هريره دا روایت دا حدیث قدسی سره تعارض لري حدیث قدسی ما چوي اهم حدیث ته صحاح را نقل کړل دوه دا کوم چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه خو بسم الله کې ویل شي نو به تور تبرک په ویل شي به تور څه تبرک په ویل شي پاتش وستا سوغا دریم دلیل چې بیان د فتن کلام الله نو د دین خو جزئیات من القرآن معلومیږي نو موږ خو جزئیات من السورت دعوا خدا و چې دا جز د سورت نه اینه خدا معلومه شو چې دا جز د چا نه د قرآن نه خو موږ منو اکته اتفاق د دې چې قرآن کې بغیر قرآن نه لیکل کېږي نو موږ ته وی قرآن کنه جز من القرآن خو ته موږ وایو لہذا تاسو د ټول دلیلونه دا ستام نه دي ٹھیک شو دا دلیلین ستاسو سن دي تام ندی یو عذر به دلیل طرف نه ذکر کوم رستو هغه ان شاء الله رستو ذکر کوم خو تر اوسه پورې الحمدلله خبره ختمه شوه د دې درې دلیل سلور دلیلو د سلور وړو دلیلونو نه موږ څه ورکا جواب نو پوښوي ک بیا ما کنټرول سره اول می دا وی چې امام ابو حنیفه قول قدیم او امام مالک خو مې په کومه تسمیه کې اختلاف دی ان من سليمان کې پر اول د سورو کې نو متقدمین خبره نه خد بیا مې ګور امام مالک کوئی څه کوي بیا مې دا مسله ذکر کړ چې زموږ د شافعي اختلاف نام ذکر کړ دای په دې 112 آیاتونه جاتی بیا مې د دې لاندې چې کوم خبره لیکلې د قاضي بیزاوی هغه امر ته عرض کړه بیا مثلا د څه دلیل نه چې امام ابو حنیفه رحم الله و چې جز د قران نه ده د صورت نه ده دغه وجه ذکر شو بیا دغه لپاره یو سلور دلیل او دغه تذکرہ نه وکړه بیا سلور دلیل زمونږ دغه تذکرہ نه وکړه د دینه مې جوابونه وکړه اوس ته بیا موره بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله الرحمن الرحیم آیات ته من الفاتحه د فاتحینا دا رچا آیات ته جی وعليه قراء مکه په دې باندې قراء د مکی دي د مکی قاریان دا خبرې کوي او دا غرانګي قراء د چاري د کوفی او فقها د غیدوار او ابن مبارک او شافعی وخالفهم د دې مخالفت کړل قراء المدینه قراء د مدینی او د بصره قراء د چا د مدینی او د بصره او د شام او د غی فقها مالک او زئی نس نه ده تسریح نه ده کړی ابو حنیفه فيه بشیء تسریح نه ده کړی ابو حنیفه په دې کې پسشي نو فظن دا ګمان شعر چې دا به د صورت نه نه عنده د پنيس ځکه کوفه کې دا خبره په ډېر شور زور سره چلیدله چې فاتحه جز د صورت نه دا او د خاموش شو نو پته ولګېدل دغه ځای کې خاموشي نه دا غوی سره وینا د دم پکار و چې او جز دی خدای چپ شو
نو دا سکوت د دلالت په خبره کوي چې د پنځ د فاتحې نه جزء نه ده. خدا دلیل د بیزاوی زما د خوخ نه ده. خدا دی ویلې زسو کوم دا پاول ځل چې ما بیزاوی ویلا یو ډېر خمولا اوس افغانستان کې لري ام سره طالب هغه ما ډېر کوشش کوم چې دا خبره مې ثابتوله خو هغه خبره صحیح و یعنی زم پاغه پیدم خو ما چې کتاب جوړ شي کنه هغه دا چې سکوت یو ځای کې سکوت کینو خو دلالت پر رضا کوي سکوت خو دلالت په چا باندې کوي پر رضا باندې کوي. خو بهرحال اوس د دې شارحین لیکلي نو یقینا هغه موږ نه خپويږو نو څه وایي ٹھیک شو کنه نو دا ګمان شوه دی چې انها ليست من السوره عنده د پنځ د سورت من کما د سکون زو بل دلیل وایم چې امام ابو حنیفه پنځ باندې دا ځکه جز نه دی چې دا په جهر نه ویل کیږي دا په جهر نه ویل کیږي چې په جهر نه ویل کیږي عنده نو پتو لګیدل چې دا د سورت جز نه دی عنده دا صحیح وسئل پختنو شو د محمد ابن حسن شیبانی نه عنها فبارا د فاتحه کې غرض د مفسر د عبارت نه هغه دا خبره ده چې دا جزء من القرآن ده. نو تاسو ته محمد ابن حسن شیبانی نه شو فقال غوي چې ما بین الدفتین په ما بین د جنبینو کې کلام الله کلام د الله دی اما بین الدفتین په ما بین د مصحف کې خصوصا ده کنه فاتحه دغه تسمیه ما بین الدفتین د دفتین او جانبین په منځ کې څه شی دی کلام الله. سوال د دې نه معلومیږي چې امام ابو حنیفه په نسبت هم جو د قران نه ده دا خو امام محمد دا خبره وکړه جواب دې سیده سے مطلقاً قول ذکر کې ځان ته نسبت نه کې هغه قول د امام ابو حنیفه رحمه الله هم اقول جام د امام ابو لنا زمنګ د پاره احادیث کثیره موږ د پاره ډېر احادیث منها بعض د احادیث سنما غلي روا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت کړل چې انه علیه الصلاۃ والسلام فداه بابي وامي الكين الفمر قال فاتحه الكتاب 7 آیات اولهن بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ کتاب وہ کتنے آیات ہیں 7 اور سب سے پہلی آیات بسم اللہ. معلوم ہوا کہ تسمیہ جزء من الفاتحہ ہے. قول ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی فاتحہ کی وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتا وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیات قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ہاں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یو نسخہ کم نشتے دا سے یو کم نشتے ستاسو په نسخو کې دا ټولې غلطي نه دي کې دا شته ها بسم الله الرحمن الرحیم ځکه بیا د دې او د مخکې منځ کې به څه فرق شي. ومن اجل هذا دې وجه ومن اجلها یعنی د وجه تعارض د چانه حدیث اختلاف شعر په دې چې دا آیات به رأسها ده او قدم آباد سره یعنی الحمدلله رب العالمین سره آیات ده او قیاض بسم الله سے شعر آیات درایم اجماع د اعلی په دې خبره چې په مابین د فتنو کې وسی شی ګلاوه اجماع د په دې خبره چې په مابین د فتنو کې وسی شی او بل اتفاق ده ښه په دې باندې یو سوال لکه چې د تاسو مدعا خاص او دلیل دی عام دی مدعا سره او دلیل سره دا په ما اعتراض هم کړو دی باندې کنه خدای دې ته جواب کړل چې د دې دوه دعوی دي یو دعوه دار چې فاتحه تسمیه جز د فاتحه نه ده یو د قران نه ده نو په اولی دوه دلیل وي او په دې رستنی باندې څو دلیل وي جز د چانه د قران نه نو په دې اول دواړو سره برت په حنا پورا شي په دې رستنی دواړو سره برت په
امام احناف باندې براشي نه توبه په دې اولو په احناف باندې راشي او په دې رستنو باندې برابر په امام مالک رحم الله راشي او په قول قدیم باندې براشي نو چا دا جواب کړل ولې زما سره څه کار دې سره شافعي مسلک بهر دی عالم دی زما سره څه کار دې چې خپېټینګ وما بس ما په خدا خپل تقریر کې مخکې اعتراض وکړ چې مدعا عامه ده خاصه ده چې جز د فاتحه نه دی او دلیل څه شی وایي عام دلیل عام خو مثبت د مدعا خاص نه دی ورسېدې ګلابا کون رسېد کون شو اجماع په دې مناقضه چې ما بین الدفتین د دې دوو غاتو منس کې څه شی ادا بسم الله هم په دې کې ده صغرا بین الدفتین بکلام الله ادا تسمیم بین الدفتین ده نو دا خبره شو دا بسم الله دا څه شی ده دام کلام الله په دې باندې یو سوال دی چې ما بین الدفتین خو رکوعان هم دي کنه ما بین الدفتین خو سم دي کنه نو بیا خو باید هغه څه شي کلام الله او اسماء د سور او وغیرہ وغیرہ ډیر چیزونه دي منځ کې منزل او د لیکل شي دا باید قران جواب مراد هغه مصاحف د متقدمین دي د متقدمین او مصاحف کې خدا غنښت کنه خوش رکوعان وغیرہ نه یا چې کوم شي قطعاً کلام الله نبی نو دا احتمال خیر دی احتمال کوي په کې وی با خاصه نقصان نه کوي ځکه چې قطعاً دا معلومه ده چې رکوع وغیرہ کلام الله نه دی دا انسانانو لیکلي دي نه کې د سره توهم نه راځي چې کوم شی غیر قرآنی یقینا قطعاً کداغي اساس احتمال شان په یو ځکه نه نقصان نه پیدا کیږي خلکو ته پته وي دا سه احتمال لکه زو سوما چې حضرت صاحب سره شفیق مولانا دا زنانه ده نه داسې احتمال الناش غیر ناشئ عن دلیل ورسې او بل اتفاق دی علی اثباتها فی المصاحف چې مصاحف کې دا لیکل کېږي سره د مبالغین په تجرید د قرآن کی تجرید ہونے چاہیے حتی لم یکتب آمین آمین کی لکھائی بھی نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے اس میں شبہہ ہے اور بسم اللہ پھر بھی لکھ دی جاتی ہے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے جز من القرآن ہے تو کتنے دلائل دیے گئے ہیں اچھا دو پدیچ فاتحی دو پدیچ قرآن ختم شدہ خبر بیا زمن حدیث قدسی دا ابو ہریرہ تعارض خبر دویم من ویو کم دے کی چی دا وړاندې بسم الله ذکر شوی دا نو دا بطور اسی شعر تبرک پاتې شو درست دلیلونه ومو هغه په جزئیات من القرآن دلالت کیا خو منګم وایي بیا مې ته ټیک شو کنه حدیث حضرت انس دا ابو هريره حدیث عبد الله بن مغفل دا تبارک الذی والا او رست دلیل عقلی وصلی الله